سپین سحر زلمی تر خپل منزل تر خپل منزل اثر ملازی لخکر زلمی دا سپین سحر زلمی. مونږ نن چې کوم پریس کانفرنس مطلب دی هغه ډېر واضحه او جامعه خبره ده چې مونږ مشر جناب محترم ایمل ولی خان په 10 مارچ باندې د خیبر دوره کوي. دا چې کوم دی ریلی په شکل کې وي نو موږ چې دا مناسب وګڼله چې یاره هر ځای ته چې موږ رسیلو خلکو ته چې کوم دی د پیغام رسول غوندې مشکل شي نو بهتر هم دا وګڼله چې موږ د جمرود پریس کلب په تواسط سره ټول قومونه چې په ضلع خیبر کې څومره قومونه دي هغه د موږ سره په دغه دوره کې چې کومه ده په دا کې د موږ سره شرکت وکړي ځکه چې په دا کې د عوامی نیشنل پارټي ذاتي څه نشته بلکې خبره د پښتون ده. زه نن هغو خلکو ته درخواست کوم چې کم خلکو په باب خیبر کې په مختلفو ځایونو کې وروتل او د کشمیر فلسطین یا چچنیا یا بل داسې ملکونو لپاره چې کوم دی مظاهرې کولې و د هغو د ښېګړې چې کوم دی هغه یې کولې مطالبې چې هغه راوځي و د خپلې خاورې لپاره د خپلې خاورې خوشحالۍ لپاره عوامی نیشنل پارټي او جناب ایمل ولی خان صرف چې کوم دی راخبرولي غواړي نور په مستقبل کې چې دا ذمهواري دولو د کم چې د بارډرو والا خلک وي هغه ډېر زیات خوشحال وي. مونږ نورې بارډر هم شته بهارت طرف ته چې کوم بارډر دی په کشمیر کې کوم بارډر دی هغه خلک چې دی عمر نه ځپلې شوي لکه مونږ چې کوم دی په یو آزاد ملک کې او نه چې کوم دی څه تنازع شته او نه څه مسله شته هغې باوجود چې دی مونږ تجارت مونږ چې کوم امدورفت دی د عام خلکو دا انتهایی د مشکلاتو سره مخ دی. د پاکستان د قومي اسمبلۍ قایمه کمیټې د راپورټ په مطابق 2-3 کاله مخکې چې کوو مونږ تجارت د افغانستان سره چې وو هغه تجارت $5 ارب و او دا اوس چې کوم دی $1 ارب نام رقم شوی دی. نو په کار ده چې مونږ په دغه ریلی کې د خپل تجارت د خپل کور روزګار په دا اهمیت باندې چې کوم دی زور وکړو او ټول خلک چې کوم دی مونږ سره شرکت وکړي پارټۍ هم خپلې دي ګروپ هم خپل دی مطلب شو مونږ سره داسې دعوت ولا نه ورکوو چې تاسو په مونږ سره په پارټۍ کې شامل شو بلکې دا خبره د پښتون دو که هر پارټۍ سره تعلق وي که سیاسي وي که غیر سیاسي وي خو خبره د روزګار دو او خبره چې کوم د دغه الوکې د خوشحالۍ دو دا چې د یوه سټیشن واخله دهلي پرې د ټولو خلکو ته چې کم دی بلواسته یا بلاواسته فایده راسي و توصل دلم چې خلک مخکې مطلب شو ډېر په سور کې وو اوس چې کم دی ډېر بوره حال دی نو دغې لپاره چې کم دی مونږ ټولو قومونو نه و ټولو تپونه چې دا درخواست ته مطالبه کوو چې تاسو چې کم دی ایمل ولی خان په دا دوره کې مونږ سره شرکت وکړو و دغ په دورې په اهمیت باندې چې کم دی په کار دی چې خپله هر هغه خپل هغه وچوي رڼا وچوي نو مونږ چې کم دی ډېره شکریه ادا کوو. مهرباني مننه. صدر صاحب غرض یې د روزګار یا تجارت یا کار په ماشینه د افغانستان سره تعلقات دی بالکل نو داسې چې نو اوس خو الیکشن شته نه چې کوم دی مونږ داسې څه امیدوار ودرولی دی سنټ الیکشن هم تېر شو قومي اسمبلي هم نشته لوکل الیکشن هم څه پته نه لګي یو واحد چې کوم دی دا صرف د کاروبار هغه ده چې مونږ په دغه ډېر نږدې یو مطلب اسلام آباد ته هم او پېښور ته هم که نه و دا چې دا علاقه چې ده که نه ډېره د اهمیت حامله موضوع ته ویلې سنټرلیشن واخله روس نه او د دهلي پرې د ټول خلک چې دغو په فایده کېدو د حکومت په خپله فایده کېدو حکومتي ادارو په فایده کېدو خو هېڅ پته نه لګي چې څه په تجارت کې چې کوم دی مشکلات او سره چې کوم دی دغه مسلې پیدوي نو اکثر تاسو لیدلي وي چې څوک 2 میاشتې ملته په وړي کې ودرېلي وو میاشته هم ودرېلي وي چا چې کومې خوراک سامان اخیستی لکه کیله ټماټر شو هغه په لیار کې ایکسپایر شي یا چې کوم دی چرګې اخیستي وي هغه سره مړې شي هغه هم داسې چې وي بیا هغه هم داسې حالات دی نو په کار ده چې سیاست و تجارت چې کوم دی سره بیل کې منم چې ډېرو ملکونو منځ کې ټینشن وي سیاسي مسایل و تنازع وي خو هغه تجارت چې ډېر سموتلی و ډېر په خپلې طریقه باندې روان وي نو تجارت و سیاست په کار دی چې دا سره بیل کې تجارت وي او سیاست و دو تنازع چې خیر دی په خپل ځای سره کوي که زوري وي که نیول تنازع شته هم نه. په 10 مارچ باندې ایمل ولی خان سره د ملګرو استقبال وی موږ دلته په تخته بیک باندې کوو
ټول تنظیمي ملګري چې څومره د موږ د پارټي دي تحصیلونه دي ضلع ده PSF د ملګري استادان دي ټول تنظیمونه ورسي خو موږ خاص قومي خلکو ته هم کوو چونکې دا مسله صرف د پارټي پورې محدوده نه ده دا روزګار دی دا که تاسو سوچ وکړو د باجوړ نه وزیرستانه پورې 650 کیلومتر دا پټې ده چې دا ګورسل کې په مومندو کې ډېره غټه مسله روزګار په طورخم کې مسلې دي په کورمه کې په خرلچو کې مسلې دي په وزیرستان کې په غلام خان کې مسلې دي نو دا د لکونو خلکو روزګار بلکې ډایرکټ د پنجاب ته ډېره غټه فایده ده چې د فیصل آباد د لاهور د پنجاب چې کوم مصنوعات دي افغانستان ته او بیا سنټرل ایشیا ته دا انټرنیشنل روزګار ده لکه څنګه عمر وویل چې په بارډر کم خلک پراته وي نو ډېر زیات خوشحال وي ګیو اینډ ټیک کېږي یک ځینه سامان رسي دغه ځینه سامان سي نو موږ ډېر په مشکل کې یو موږ مطالبه کوو خلکو ته چې په دغه احتجاج کې په دغه ایونټ کې ټول راووځي ځوانان دي که کشران دي او که تاسو تاریخ وګورو نن سبا چې څومره غټ سرمایهدار دي نو د هغو بنیاد د دغه روډ نه او دغه افغانستان او دغه بارډرونو نه دی نو موږ یو قدم خواست کوو چې سیاست نه بالاتر تاسو راشو او هغه خلک چې تاسو سره په الیکشنو کې په زرونو خلک نن دلته ودرېږو ځکه چې نن د غریب پښتون د روټۍ مسله ده د عزت مسله ده روزګار مسله ده نو خواست کوو چې ټول په شریکه راوځي او دغه رنګ سره په طورخم نه دا د مومندو د څومره بارډر چې په کوم ځای کې لیارې دي نو هلته وي عوامی نیشنل پارټي احتجاجونه کوي حکومت یې په دا مجبوروي چې دا روزګار کې کومې مسلې دي دا وی خنډ نه جوړېږي دا وی ازادانه روزګار جوړېږي فری ټریډ زون وی جوړېږي چې پښتنو کومې معاشي مسلې دي چې هغه معاشي مسلې هوارې شي. مهرباني.